أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به او صحیح سلامت به. نن به تاسو سره چې کوم نه د سورۃ الملک چې باره کې چې کوم نه حدیث مبارک کې کوم فضایل راغلي دي هغه شیر کوم. حدیث مبارک دا دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. مفهوم څه دی؟ حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی کرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړی دی چې قرآن شریف کې یو سورت د 13 آیاتونو داسې دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره شفاعت کوي تر دې چې د هغه بخښنه وکړي، او هغه سورت تبارک الذی دی. یعنې سورت تبارک الذی متعلق هم بل روایت کې د نبی علیه السلام ارشاد مبارک راغلی دی چې زما زړه غواړي چې دا سورت د هر مؤمن په زړه کې وي. بل روایت کې دی چې سورت تبارک الذی یعنې سورت ملک او سورت الف لام میم سجده د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې ولوستل گویا هغه د لیلة القدر شپه په عبادت کې رونه کړه. بل روایت کې دی چې د دواړو سورتونو وویل هغه دپاره اویا نیکۍ ولیکل شي او اویا بدۍ لرې کړي شي. بل روایت کې دی چې د دواړو سورتونو ولوستل هغه دپاره د لیلة القدر د عبادت برابر ثواب ولیکل شي. ترمذي کې ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کړی دی چې بعضې صحابه کرامو یو ځای خیمه ولګوله. دوی ته پته نه وه چې دغه ځای قبر دی. ناګهانه د خیمه لګونکو دغه ځای واورېدل چې څوک سورې تبارک الذی سورت ملک وایي. نو نبی کرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او حال یې عرض کړو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا صورت د الله تعالی د عذاب نه منع کوونکی او خلاصي ورکوونکی دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کرم صلی الله علیه وسلم به تر هغې وخته پورې نه وده کېدو تر څو چې به یې سورت الف لام میم سجده او سورت تبارک الذی نه ولوستلې. خالد بن مغدان رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته دا روایت را رسېدلی دی چې یو سړی ډېر ګناهګار و او سورت سجده به یې لوسته و. دې نه علاوه به یې نور هېڅ نه لوستل. چې مړ شو نو دې صورت خپلې وزرې په هغې سړي خورې کړې او ویې ویل چې ای ربه دې سړي به زما ډېر تلاوت کولو، د دې صورت شفاعت قبول کړی شو او حکم وشو چې د هرې بدۍ په بدله کې دې یوه نیکي ورکړی شي. زموږ عزتمندو یا د سورت ملک تبارک الذی فضایلو مونږ تاسو له هم پکار چې مونږ خامخا د شپې د دې یو ځلې تلاوت کوو. او آخر کې تاسو ته یو عاجزانه گزارش کوم که چېرې تاسو زمونږ د وظایف چینل باندې نوی یې نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پرس کړئ دپاره د چې تاسو زمونږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي. او زمونږ د ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریې په طور خپلو دوستانو مشرانو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. او آخر کې کمنټ سیکشن کې د خپل قیمتي رائے باره کې چې کوم دی ضرور اظهار وفرمایئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله